چې د حضرت عباس رضی الله عنه په ترغیب سره د مسلمان شو. چونکه د مکې د خلکو مشري د په لاس کې وه، نو په دغه حیثیت خلق بچکول غوښتل. اول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د امن پیغام ابو سفیان ته ورکړو چې څوک ستا کور ته ننوت هغه په امن کې دی، او چې څوک مسجد حرام ته لاړ هغه په امن کې دی، چې چا وسله وغورځوله او تسلیم شو هغه ته امن دی، او چې چا د خپل کور دروازه پسان پسې بند کړ نو هغه په امن کې دی. ابو سفیان لاړو قوم ته دا اطلاع ورکوله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې د امن کوم سند راوړی و هغه خلکو ته وی چې حرم ته داخل شي څوک هغه په امن کې دی، او د ما کور ته چې څوک ننوت هغه په امن کې دی. د ابو سفیان ښځه هنده چې په خپله باندې د سردار لور وه، او دغه وخت کې ابو سفیان د مکې سردار دی، د هغه ښځه ده، هغه غصه شوه، خاوند ته په قهر شوه، د ګیرې نه ونیو د بریتو نه او سپکه او بد رد ویلې ورته شروع کړ چې ګنې ته دا خو شکست دی او دا بیداد دی چې ته د مسلمانانو دپاره خپل قوم سره دا معامله کې ډېرې بدې ردې سپورې سپکې ورته ووې. خلک راغونډ شو. ابو سفیان خلکو ته وی چې د دې ښځې خبره مه منئ، که خپل ځان بچ کول غواړئ زه تاسو نن نشم بچ کولی. د بچ کېدو صورت صرف او صرف دغه دی چې تاسو مسجد حرام ته راشئ، وسله وغورځوئ، یا زما کور ته ننوځئ یا خپلو کورونو ته ننوځئ، ځان پسې وربند کړئ. خلکو دغه وخت کې منډې کې هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر صحابه کرام چې په هغې کې مهاجرین، انصار او مختلف قبایلو نه مسلمانان هغه وو، او 10,000 لښکرو مکې ته رادننه شو. هر یو کس څوک مسجد حرام ته لاړل چې چا سره جماعت نږدې و، څوک خپل کور ته ننوتل ځان پسې وربند کړو، چا ابو سفیان کره پناه واغشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته رادننه شو. په دې حال کې او ښځې ته ابو سفیان ووی چې دا خپلې ګډې وډې پرېږده، او دغه وخت کې د بچ کېدو دغه صورت دی چې دا کوم حل ده زه بیانوم، بله لار نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه مخکې یو 2 ډلې چې د یو مشري حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه ته ورکړه، او د بلې مشري حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته، او یو ته ووی چې ته د کدا د اړخ نه داخل شه، او بل ته ووی چې ته د کدا د اړخ نه داخل شه. کدا او کدا دا ځایونه دي دوه. د مکې مکرمې د خانه کعبې نه بالایي حصه چې کوم حضرات تللی دي، او مخکې باب السلام و مشهوره دروازه هغه طرف ته نن سبا باب الفتح ده، دغه طرف ته چې کومه علاقه ده دا بالایي حصه ده، دې ته کدا وایي بفتح الکاف او بالالف الممدوده. او کوم اړخ چې د دې مخالف سمت کې دی چې هغه د مکې او د خانه کعبې لاندنۍ حصه ده، نن سبا هغې ته مسفله وایي، دې ته یې کودا وایي. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه ته او حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو نصیحتونه وفرمایل. یو دا چې کله تاسو مکې ته ننوځئ د لښکرو سره، نو یو خو به آبادي د مکې چې کوم ځای نه شروع شي هلته به جنډه ودروئ، او دویم چاته به څه وایي نه که تاسو سره څوک جنګېږي نه، ځکه چې نن ورځ د امن ده،
البته که څوک تاسو سره خامخا جنګېدل غواړي او ستاسو مخې ته راځي او تاسو ته رکاوټ جوړوي او تاسو مکې ته نه پرېږدي نو بیا هغه ختم کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان و. اس به ایسه بچاته سوای نه، څوک به قتلوي نه. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه د مکې مکرمې بالایي حصه کدا چې څنګه د مکې آبادي شروع کېده هلته یې جنډه ودروله او دغه ځای کې چې کوم ځای حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه جنډه خښه کړې وه دې ځای کې بیا وروسته جومات و، دې ته مسجد الرایه وایي، یا رایه په عربۍ کې جنډې ته وایي. او زمونږ اسلاف او اکابرو لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې د هغه خلافت او امارت د خلفای راشدینو په طرز باندې او هارون الرشید چې د عباسیینو بادشاه و نیک دې حضراتو او د دې نه مخکې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځایونه چې کوم ځای خاص ځایونه و په هغې ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا موس کړی و یا یې ناستې کړی و هغه به محفوظ کول تبرکات. نو دلته تر اوسه پورې څو کاله مخکې پورې دا جومات و، دې ته مسجد الرایه. دا هغه ځای و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته جنډه خښه کړې وه. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه ته فرمایل هغه جماعت نن سبا د خلکو د توصیه په بانه باندې ختم کو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه آبادی سره چې کودا اړخ نه داخلېدو نو هلته یې جنډه ډخه کړه. د مکې مکرمې چې کوم سرداران و غټ صفوان ابن امیه، اکرمه ابن ابي جهل، سهیل ابن عمر، صفوان ابن امیه د امیه ابن خلف زوی او پلار په بدر کې قتل شوی او دا د هغه زوی مشر د مکې د خلکو. اکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی او پلار په بدر کې قتل شوی او بیا اکرمه دا د ابو جهل زوی او سهیل ابن عمر دا د ابو جندل رضی الله عنه پلار او دا هغه کس چې د هغه تذکره په صلح حدیبیه کې شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی رالو نو د ده سره د روغې او د سولې هغه دفعات طی شول او دا صلح حدیبیه لیکلی شوي وه. دا مشر دې درې واړو کسانو څه کسان الکان او باش اواره غونې خلک نوجوانان قریش زلمی دا یې تیار کړي چې تاسو وسله والی یو د خلکو سره وجنګېږئ مکې ته یې دننه مه پرېږدئ. عام خلک نه جنګېدل، دا یو څو کسان و. په دې کې زیات تر کودا طرف ته چې کوم نه خالد ابن ولید رضی الله عنه راننوتو. صاحب السیر او سیرة الحلبیه والا لیکي چې د قریشو یو کس و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکرو په باره کې واورېدل هغه کافرو مشرکو کور کې لیندا او غشی دا سازول او تیارولې وې داسې کې وې د محمد صلی الله علیه وسلم لښکر را روان دی هغوی سره به جنګېږم وې بیا وې تا ته به یو دوه غلامان راولم یعنې غلامان به یې کوم او ستا خدمت به کوي. ښځه یې پټه مسلمانه شوې وه. هغه ورته وایي خیال کو زما خو خیال لا دی چې ته کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لښکر راشي نو راتښتې وه او ما ته به وایي چې د پناه او د پټېدو ځای چېرته شته. غلامان خو لا پرېږده چې ځان بچ کې دا هم غټه خبرې خندلې ورپورې. ده ورته وایي چې نه زه به د هغوی کې کسان نیسم او تا ته به یې راولم او ستا د کور خدمت به کوي. کله چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د کودا د اړخ نه مکې ته راننوتو د ده مخې ته د هلکان رالل نو جګړه یې شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد او د حکم په تعمیل کې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه هغوی سره وجنګېد. په دې کې 2 کسه صحابه شهیدان شول او 40 کسان د کافرو مشرکینو قتل شو. دغه قتل شوی دی د دې نه علاوه د 10,000 لښکر کې او په کفار قریشو کې څوک نه دي قتل شوي د جنگ په دوران کې. دا نور کسان چې دوی وتښتېدل ځان یې بچ کړو. ابو سفیان چې دا جګړه ولیده هغه چغې کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو چې قریش چې کوم نوجوانان دي که دا قتل شو خو قریش لاړو ختم شو او هغه قسم کور ترالو چې کوم ښځې ته ویلو چې زه تا ته مسلمانان غلامان جوړوم او راولم ښځې ته وایي د پټېدو ځای شته دی چېرته مې پټ کړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د ابو سفیان دا आवाज واورېدو چې قریش ختمیږي هلاکیږي بربادیږي او د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه طرف ته وکتل د تورو پړقارو نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه پسې کس واستوله چې فورا راشي او جنگ بند کړي کسان دغه وخت کې وتښتېدل حضرت خالد رضی الله عنه رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خالد ما ته د قتل نه منې کړی نه وې چې جنګېږم حضرت خالد ابن ولید ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما په خپله ابتدا بالقتال نه ده کړي زه اول نه یم جنګېدلی بلکې دا خلک زما مخې ته راغلل او ستاسو د ارشاد مطابق چې دی موږ ته لاره بنده که نو بیا او په موږ باندې حمله وکړه موږ بیا دا دی وجل شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت په دې باندې اختیار کړو خو د هغې نه پس امن شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې مکرمې ته رادننه کېدو نو دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله اوښه قصوا باندې ناست روایاتو کې راځي حضرت انس رضی الله عنه نور صحابه کرام متعدد روایات دي چې پیغمبر علیه السلام مکې ته د دننه کېدو په دوران کې په اوښه ناستو او تواضع عاجزي د هغې دا حالت و چې دا سر مبارک یې ټیټ و عام بادشاهان چې چېرته مفتوح علاقې ته دننه کېږي نو هغه ډېر په تکبر سره ډېر په یو شان سره وړاندې رستو ته خلک رواني او ډېر په غرور سره هغه علاقې ته ننوځي فاتحانه چې داخلي انسان فطرت داسې دی دا د انسان کمزورتیا ده چې کوم ځای کې دی چې ته بریالی شي هغه ټیم کې په ده کې جوش او جذبات راپورته کېږي او دی په ارام نه پرېږدي او دغه وخت کې انسان په غرور کې راځي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق چې څنګه الله جل شانه مکارم او اخلاق سره پیغمبر علیه السلام پیدا کړو داسې بل څوک نه په دې وخت کې په ځان باندې دا ضبط او کنټرول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو طرف ته خوشحالي سرور او خوشحالي په دې وجه دا هغه علاقه وه چې سید الرسول خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خپل علاقې د بېوسۍ او د بېکسۍ په حالت کې دي مشرکینو ایستی و بېوسۍ قوت یې نو بېکسي افراد ورسره او چې هجرت یې کور نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د ابوبکر کور ته هم یوازې تللی دی او بیا په داسې وخت کې د مکې نه وتي دي چې د چا را باندې نظر پرونیسي او بیا دومره فاتحانه انداز سره مکې ته داخلېدل چې ټول خلق د کافر چې هغوی ورسره جنګونه کړي هغه ټول تسلیم دا ډېره لویه خوشحالي وه ځکه قرآن کریم د صلح حدیبیې په موقع چې کوم صورت نازل شوی انا فتحنا لک فتحا مبینا هغه د دې فتح مبین او فتح عظیم پیشخیمه وه او در حقیقت دا لویه فتحه وه چې سړی په خپل آبایي ځای باندې هغه د مشرکینو سره د زور او د هغوی د قوت په هغې باندې قابض شي دا خوشحالي وه لیکن بل طرف ته تواضع عاجزي دومره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوښ کومه کجاوه وه نو د هغې د لرګي سره سر مبارک لګېدو تندې او ګیره مبارکې کجاوې سره لاندې لګېده دومره یې دا سټ ټیټ کړی و دا د تواضع د عاجزۍ د وجې خلک ګیر چاپېر ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت یې کول ځکه چې ډېر وخت شی و بعضې خلکو نو لیدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ مبارک کتو او دا آیات په خوله باندې انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مونږه تا ته فتح مبین درکا واضح فتح او اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا دا صورت په ژبه مبارک او په خوله باندې چې اذا جاء نصر الله والفتح الله پاک فرمایي چې کله د الله جل شانه نصرت او مدد راشي او فتح د الله جل شانه د طرف نه راغله
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او ته وینې چې خلق فوج در فوج جوپې جوپې په دین اسلام کې را دننه کېږي. ته د الله جل شانه تسبیح بیان کا او استغفار ډیر ډیر وایه. دا کله هغه د سوره الفتح ابتدایي آیات او کله سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی. او صحابه کرام چې څوک روایت کوي غي وي په داسې ترنم سره وي، مزیدار ترتیل سره بیل بیل آیت، او چې اوخه روانه نو هغه اوخې تلو سره هغه اواز به کله ښکته شو کله پورته. دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې د اوسپنې ټوپۍ او تور پټکې عمامة سودا، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر. بعضې وایي کیدای شي چې دا دواړو د خود ټوپۍ لاندې و د اوسپنې پټکې پې د پاسه یا پټکې لاندې و ټوپۍ پې باندې د پاسه. په دې حال کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته رادننه شو. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضرت ام هانی رضی الله عنها کور ته لاړو، او دا کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترو چې دلته ماشوموالی تیر کړو د ابو طالب، او دا ام هانی د حضرت علی کرم الله وجهه خور وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خپلې لور بیبي حضرت فاطمه رضی الله عنها وی چې لامبم د غسل لپاره د پردې تنظیم وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پردې شاته غسل وکوي لامبل. زمونږ حضرات علما وی چې کله سړی مکې ته دننه کېږي نو دا غسل سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوران هم حالانکه احرام نو تړلی، او احرام ځکه نو چې دغه وخت کې د امن په حال کې مکې ته نو راغلی، دا د جنگ حالت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې په 7 هجري کې راغلی عمرة القضاء، او د هغې نه مخکې په 6 هجري کې صلح حدیبیې په موقع نو احرام په حالت کې راغلو، او دغه وخت کې چې راننوتو نو دغه وخت کې دا د جنگ او د حرب حالت. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل لباس کې مبارک سره د هغې د غسل یې کړی دی. دغه وخت کې ام هانی رضی الله عنها هغه راغله د علي صاحب خور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره لور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لامبل کپړې اچولې، د ام هانی اواز یې واورېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې دا څوک ته وی ام هانی. بیا چې کله فارغ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته مرحبا ووی، او بیا د هغې نه پس هغه ورته وایي چې یا رسول الله زما د خاوند د طرف نه پرشته کې 2 کسان دي، هغوی امن غواړي، زما کور ته راننوتي دي، ما ورپسې ور بند کړی دی، او علي صاحب وایي علي ورور ده دی، علي وایي چې زه به دا دواړه قتلوم. نو یا رسول الله ما هغوی ته امن ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای ام هانی تا چاته پناه ورکړي د هغوی تمام پناه ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر مهربانو چې تا چاته پناه ورکړي د هغوی ته ما پناه ورکړي. علي ته وویل چې خبردار دا دواړه به نه قتلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې د خوراک تاسو کره څه شته؟ ام هانی ورته وویل چې یا رسول الله یو اوچ سکړک دی، روټۍ د اوچه ټوکړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زه شرمېږم چې هغه تاسو ته راوړم. ویې راوړه. وی چې نه د خوراک شی دی راوړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې راوړه، او بیا یې اوبه ورته سره راوړې. وی اوبه راوړه، په اوبو کې به یې هغه خوشتول او غوړی، او وی نور څه شته دی؟ وی چې سرکه ده په کور کې. وی سرکه راوړه. نعم الادام الخل، سرکه خو ډېر بهترین پخ کړی دی، سالن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سرکه لږه په هغې نوړۍ اچول او خوړوي. بعضې صحابه وایي چې دا خبر او دا ارشاد مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېد، نو د هغې نه پس زمونږ سرکه ډېره زیاته خوښه شوه. سرکه ډېره زیاته وه هغه وخت کې. مونږ خو دلته په دوکان کې چېرته ورپسې لاړ شو ښار ته، هلته نه سرکه راغواړو. د عربو په هر یو کور کې هغه زمانه کې سرکه وه. د ټولو نه ارزان شی او انتهایی یعنی په کثرت سره موجود شی د خوراک په کور کې هغه سرکه وه، هر چا کره وه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې هغه کور فقیر نه دی چې د چا په کور کې سرکه وي، یعنی د کره هر څه شته چې سرکه ورکړه. دومره متواضع چې دا اوچه روټۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرکې سره وخوړه او د هغې تعریف هم کړو.
مونږ چې معمولی کله ښه پخ کړی پخ شوي، کورمه چا پخ کړي، چرګې پخ کړی، نری غوښه پخ کړي او د ژمي په موسم باندې سوړ شو، یاره دا خوند نه کوي، دا پخ کړی سوړ شوی. او کله چې کوم دی نو لرې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې کله به په طعام کې او په خوراک کې عیب نه رایستو، عیب به پکې کله نه رایستو چې دا داسې دی، دا سوړ دی، دا کې مالګه ډېره ده، دې کې کمه ده. چې خوښ به نو بیا به نه خوړو، او چې خوښ به بیا به خوړو. او طعام اعلی او کمزور ادنا معمولی شی. بعضې خلک دال نه خوري، نقصان نه ورکوي دال نه خوري، چې نوم یې دال دی په دې ورسره کوي. حالانکه دال دا خو الله جل شانه پیدا کړی شی دی، د انسان د خوراک لپاره بهترین شی دی. بعضې خلک د لاوڼ نه کرکه کوي، بعضې خلک د ساګ نه، د دې بوډاګانو بوډایګانو لاوڼ او ساګ ډېر خوښي. بعضې خلک د جوار روټۍ ته بد ګوري، سپک ګوري. دا د الله جل شانه نعمتونه دي. بد ویل قطعا د یو خوراک او غذا نه دي پکار. که ستا خوښ نی، په طبیعت دې ښه نه راځي نو مې خوره، لیکن سپک او بد ورته مه ګوره. ځکه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که چېرې تاسو شکر کوئ نو الله پاک فرمایي زه به نور زیات درکم نعمتونه، او که تاسو ناشکري کوئ نو زما عذاب سخت دی. د ناشکرۍ په بدل کې نعمت بیل ځي او عذاب بیل دی. قرآن کریم دی آیت نه معلومیږي چې عذاب دی په باندې کفران نعمت. ته چې یو مېلمه څخه لاړ شي او د هغه په خوراک څښاک کې نت شت راوباسې نو هغه څومره خفه کېږي. او دا هر یو شی د الله جل شانه نعمت دی. د الله جل شانه په نعمتونو کې چې کله عیب راوباسي دا د الله جل شانه ناشکري ده، الله پاک خفه کېږي. هغه سره هر یو نعمت شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس بیا خانه کعبې ته رالو. خانه کعبې ته چې راتلو، صحابه کرام اول تپوس کو چې یا رسول الله مکې مکرمې ته چې تاسو نه نوځئ کوم ځای کې بیایي؟ وی خیف بني کنانه، او دا هغه ځای و چې شعب ابي طالب هم ورته وایي، او همدغه کدا طرف ته دی دا ځای. دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې 3 کاله د کافرو او مشرکینو د طرف نه نظربند و. هغوی ورسره بایکاټ کړی او مقاطعه، نکاح به ورسره نه کوئ، څیزونه به پرې نه خرڅوئ، د دې نه به یو شی نه اخلئ، د دې لور خور به نه کوئ، دې ته به نه ورکوئ، بالکل بایکاټ مقاطعه. خپل قوم او خپل خاندان سوا د بنو هاشم او بنو عبد المطلب نه، او په هغې کې بعضې کسان چې ایمان یې نو راوړی هغه هم ورسره و، د هغې تذکره مخکې تېره شوې ده. وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما رهایش به په هغه ځای کې، هلته یې ورته خیمه لګولي وه، مبارک به هلته. د هلته نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم را روان شو. چې کله خانه کعبې ته رالو نو د خانه کعبې نه ګیر چاپېر په مطاف کې 360 بوتان ولاړو، 360. د هر یو وړې او غټې قبیلې به ځان ته بیل بیل بوت و. هلته به یې څه کول دې بوتانو سره؟ پرستش به یې کولو، سجدې به یې ورته لګولې. چې چېرته به سم منښته وه هغه به یې دې بوتانو سره کېښوه، چې چېرته به څاروی ذبح کولو دې بوتانو سره به یې ذبح کړو. د الله جل شانه نه علاوه د بل چا په نوم باندې منښته دا حرامه ده. د الله جل شانه نه علاوه د بل چا په نوم باندې څاروی ذبح کول دا حرام دی، هغه مردار شي او د هغې غوښه خوړل حرام شي. او اعتقاد د الوهیت سره سړی په باندې کفر ته وځي. مشرکینو به دا کول د هغې بوتانو په خپو کې به یې څاروی حلال کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دې مطاف ته رالو دا بوتان یې وکتل نو په لاس کې عصا و کونټي، نو یو بوت ته به مخامخ نیوه او دا به وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اشاره به وکړه مبارک، هغې بوت ته به یې هغه کونټي نږدې کولم نه، بوت ته به اشاره وکړه، بوت به پرېوتو. بعضې لیکلي دي چې پړ مخې به پرېوتو، مخ به یې لاندې او شا اړخ به یې پورته شو. د هر څه چې به جوړو د کاڼي و که د هر څه چې و. بعضې وایي چې ستونې ستغ به پرېوتو په شا باندې علا قفا. بعضې دواړو کې تطبیق کوي چې د کوم بت به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ و هغه ته به یې کونټي ونیو، هغه به په شا پرېوتو، او چې د کوم به شا وه نو هغه به په مخ باندې پرېوتو. په دې ترتیب باندې هغه 360 بوتان رسول الله صلی الله علیه وسلم
بغیر د ګنتۍ نه، بغیر د سټک نه، بغیر د ډېرې خوارۍ نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې څنګه به دا آیت وي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، هغه بت به پرېوتو. او بیا صحابه کرامو ته امر وکړو چې دا ټول هر څه پاک کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروستو خانه کعبې ته دننه کېدو. عثمان ابن طلحه الحجبي چابي هغه سره وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه پسې کس واستولو، چابي ترې راړی. بعضې کتابونو لیکلي دي چې عثمان ابن طلحه دغه وخت کې پټ شو. حضرت علی کرم الله وجهه ورپسې واستولو، وی چابي ترې راړه او که نه درکوې نو بیا دې نه په زور واخله. حضرت علی رضی الله عنه ته چابي واغشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چابي راله، عثمان هم ورپسې رالو. دا هغه وخت کې سادن و، دربانو د خانه کعبې د جاهلیت په زمانه کې، د کفر شرک په زمانه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چابي واغشته، د خانه کعبې دروازه خلاصه کړه. حضرت بلال رضی الله عنه او عثمان ابن طلحه او اسامه ابن زید ابن حارثه رضی الله عنه دا درې کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خانه کعبې ته دننه شول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څنګه دننه شو، ویې کتل د خانه کعبې په دیوالونو باندې تصویران دي، د انبیاو تصویران دي، پې د فرښتو تصویران دي، پې باندې مشرکینو جوړ کړي. د ابراهیم علیه السلام بوتې جوړ کړی تصویر او هغه ته یې په لاس کې غشي ورکړي د فالستو والا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ابراهیم علیه السلام تصویر ولیدو نو وی فرمایل چې الله جل شانه دې دی داسې داسې کی. ابراهیم علیه السلام کلم استسقام بالازلام نو کړی. استسقام بالازلام قرآن پاک کې تذکره ده او هغه داسې چې کله به د مشرکینو څه کار کولو نو چې کله به په کار کې تذبذب شو نو بیا به فالستو چې دا کار وکم او کنه. نو د دې بت په لاس کې چې به کوم غشو هغې نه به غشی راغشتو، چې کوم یو غشی به راووته په هغې به یې لیکلي و لا، معنی یې ده نه، بیا به هغه کار نه کولو. او چې کوم غشی به په هغې به یې لیکلي خپله به یې پې لیکلي و نعم، او نو بیا به هغه کار کولو. او چې کوم غشی به خالی راووته نو بیا به یې دوباره فالج شول. او دا غشی د ابراهیم علیه السلام په لاس کې ورکړي و په څه انداز باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دا وران کړي. بعضې وایي چې د دې نه مخکې خانه کعبې ته دننه حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړو چې لاړ شه او دننه وګوره چې کوم بوتان او تصاویر دي دا ټول وران کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر صاحب چې راغلو نو ټول یې وران کړل او د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام دا بوتان یې وران نه کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغلو نو دا پکې و. چې عمر دا ولې وی یا رسول الله د ابراهیم علیه السلام تصویرو ما ځکه وران نه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د زمزم د اوبو بوقه راوغوسته او په هغې باندې هغه وران کړل. دې نه معلومیږي چې د تصویر حکم د اصل او حقیقت په شان نه دی. یو کس هغه د خپل استاز، د خپل پلار، د خپل پیر هغه تصویر یې لګولی په دیوال باندې او چا دا راواغشت او مات کو، نو دا څوک نشي ویلی چې د زما د استاز او زما د پلار او زما د پیر بې حرمتي وکړه، حتی کې وکړو. ځکه چې د تصویر حکم هغه د حقیقت نه دی. تصویر تصویر دی، دا د انسان د لاس جوړ دی او تصویر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، صاحب سیرت الحلبیه په خپل کتاب کې راوړی دی چې یو ځل خانه کعبې شکایت وکړو چې یا الله زه ستا کور یم او زما نسبت تا طرف ته کېږي او دې مشرکینو زما نه غیر چاپېر بوتانو درولی دي او زما په خېټه کې دننه په جوف کې بوتان دي او دی د دې بوتانو عبادت کوي او د دوی پرستش کېږي. نو یا الله زه تا ته فریاد کوم دا زما نسبت تا ته کېږي حالانکې دوی پرستش د بوتانو کوي ستا نه کوي. عبدالله ابن عباس صاحب راوي دی چې الله جل شأنه ورته ووایي زه به په تا باندې داسې وار راولم چې تا ته به داسې خلک راځي چې هغوی به لکه د عقاب او د نصر په شان په ځمکه باندې چې کینی دا غټ مارغه عقاب او شاهین چې په ځمکه کینی د وزر اواز روغونې په کلاره کینی په پنجو باندې ډېر په آرام او په نرمۍ سره
مطلب دا دی چې ډیر په تواضع، په عاجزۍ او په نرمۍ سره بدل ته پلک دي، داسې کسان به راځي. او دا یو فرمایل چې الله جل شانه ورته وی د هغې فریاد به داسې لکه څنګه چې مارغه په اګو د پاسه کینی او فریاد کوي. نو چې کله مارغه په اګو د پاسه کینی د هغې یو خاص فریاد وي، حنین، هغسې اواز به کوي، یعنی د جړه او فریاد به الله جل شانه ته کوي. او د خانه کعبې او د مسجد حرام دغسې حالت هلته چې لاړ شي مسلمانان، د مسلمان زړه نرم شي، او بیا چې کوم دی نو الله جل شانه ته جړه فریاد څوک څنګه. لیکن یو خبره د عرض کوم، نن سبا چې کوم حالت په خانه کعبه باندې تقریبا کال برابري راغلی دی، مسجد حرام، روزه رسول صلی الله علیه وسلم، د دې بنیادی وجه د نورو وجوهاتو سره یو دا ده چې هلته عبادات بیا رخ د مشرکینو هغه طرز او انداز ته چلیدلی او دي مسلمانان، لیکن تصویر کشي په موبایل باندې د هغې دومره رواج عام چې سړی طواف کوي او په طواف کې ځان ته تصویر وباسي، یا بل ته وایي چې زما وباسه. طواف به کوي، طواف کې به تصویر وباسي، لاس به پورته کړي په هغې کې به تصویر وباسي، مونځ ته به ودرېږي، بل ته به وایي چې زما ویډیو جوړه که تصویر وباسه په هغې کې وباسي. مونځ عبادت دی، طواف عبادت دی، دعا د عبادت مغز دی، قرآن کریم تلاوت دا عبادت دی. او په هغه عبادات او بیا خانه کعبې سره متصل هغه عبادات په هغې کې تصویر کشي ویډیو دا هماغه بت پرستي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مطاف او د خانه کعبې د جوف او خېټه د تصاویرو بتانو نه ټوله پاکه کړي. او دغه حشر چې کله عام شو، یو وخت مونږ هماغه لیدلی دی چې زه پورته په دریم چت ته پاسه ولاړم، یو سړي په کیمره باندې تصویر شتو، سپایي رالو، هغه ترې نه هغه کیمره واغېسته دریم په آخري چت باندې چې تصویر مو وباسه. او یو وخت نن سبا و چې طواف دوران کې ګروپونه ښځې سړي یو ځای ودرېدل، دا هماغه شی که دا هغه بوتان نه دي بعینه، لیکن د هغې سره مشابهت ضرور دی. د هغې نحوست دا راووتو چې د خانه کعبې نه ډېر خلک چې تګ غواړي محروم شو. حج په موقع باندې تاسو ولیدل چې صرف 0 کسانو حج کړی، او بیا په عمرو کې چې په کومه طریقه باندې نن سبا طواف کېږي، خلک هلته دننه کېږي. 2 مونځونه، یو عالم د پېښور هغه لاړو د اقامې د تجدید دپاره عمره یې وکړه. ما ترې تپوس وکړم یې څنګه چل دی؟ نو ما ته یې ویل چې انتهایی خطرناک او خراب حالت دی. وی چې اول 10 ورځې مهلت دی ده ته، په 10 ورځو کې چې کله څنګه لاړ شي لومبۍ به دلته ټیسټ کې د کورونا، که در کې راووتو بیا درته ویزه نه لګوي، بیا به دې واپس کړي که ویزه دې لګېدلي هم. او چې کله بیا هلته لاړ شي نو هلته به دې نیغ د ایرپورټ نه هوټل ته بوځي، په هوټل کې به در باندې 3 ورځې تېرې کړي، هلته به قرنطین ورته وایي، قرنطین به بند به حوالات کې، او داسې به ته خوراک سکاک در کوي لکه سپي ته چې په چټ کې ورکوي خلک، یعنی هغه لوښي ته ګوته لګول نشته، به ډسپوزل غورځی به. دا ما ته عالم وي د دې ځای د پېښور. او بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس په 4 مرض به دې راوباسي، بیا به دې ټیسټ وکړي، که بیا در کې څه چل راووته واپس به دې راستوي. او دا آلات خو نن سبا دروغ وایي، ګډې وډې وایي. هغې نه پس چې کله دې نی بیا به دې حرم شریف ته بوځي او شرایطو سره، بیا به هلته درته وایي چې عمره وکړه، یو مونځ وکړه بیا راځه، او د هغې عمرې او یو مونځ نه پس بیا یو مونځ بل کولی شي، باس د هغې نه پس بیا حرم ته نشي تللی. بیا به د هغې نه پس مدینې ته ځي، مدینې منوره کې او باقي ورځې تېرې کې، هلته صرف یو ځل سلام ته تللی شي بیا نه، او د هغې نه پس به دې بیا پاکستان ته راستي. دا هماغه وجه ده چې زمونږ نه دا جوړه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او د الله جل شأنه د طرف نه پیغامات هغه جدا، د مسلمانانو طرز او انداز هماغه د مشرکینو په طرز باندې، اگر که هغسې بت پرستي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبې ته دننه شو، او مبارک خانه کعبې په هر ګوټ کې لا اله الا الله د الله د وحدانیت چغه وواله او تکبیر وی الله اکبر، الله لوی دی، د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته په هر ګوټ کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ لاړو او 2 رکعاته مونځ یې وکړو. بعضې حضرات وایي چې د رکعتونو تعداد پته نه لګي. دغه وخت کې عثمان ابن طلحه الحجبي هغه دننه دروازه د خانه کعبې بنده کړي وه چې بل څوک رانشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې سره د 2-3 کسانو دن
بهر حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه ولاړو دروازې څخه څوک دننه نه پرېښول. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو، عبد الله ابن عمر سے وایي چې خلک ډیر جمع شوي چې موږ هم خانه کعبې ته دننه شو. نو وایي زړه مبه قسم چې د ټولو خلکو نه مخکې دننه شو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه صاحبزاده او زوی دی او په خپل صحابي دی، جلیل قدر صحابه وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو د هغې د اعمالو دومره پابندۍ سره متبع و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام امور تکلیفي او شرعیه نه علاوه په امور عادیو کې به هم د هغې اتباع کوله. امور عادیه مطلب دا چې د هغې د عبادت سره تعلق نی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل عبدالله ابن عمر سے په لار روانو ورسره شاګردانو د لارې په څنډه داسې یو طرف ته کېناستو، داسې کېناستو لکه سړی چې بول کوي. بیا پاسېدو، ورسره چې کوم ملګري وو شاګردان یې هغوی ته تپوس وکړو چې صاحب ته خو کېناستې خو تا خو دسمات یې ونه کړو. ورته یې وفرمیل چې دا زه ځکه کېناستم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل زه روان وم په دې ځای کې مبارک او دسماتي دپاره وړو بولو ته ناست و، هغه وخت کې دا ځای فارغ و، نو زه ځکه کېناستم، زما خو حاجت نو، خو د هغوی په اتباع کې کېناستم. دومره انتهایی متبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول صحابه کرام متبع سنتو، خو دې په امور عادیو کې مو یعنی خوراک سکاک ناستا تګ خبرې کول هغې کې به کوشش کول. په لار چې به روانو مبارک عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نو خالی لار به وه، د لارې په منځ به روانو نو ښي طرف ته به شو، کله به ګس طرف ته شو. چا به ورته ویل چې صاحب دلته خو مخامخ نه سړی او نه زنانه وه او ته دې اړخ ته شوې، دا ولې؟ بیا به یې ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې روان و، مخامخ ورته څوک را روان نو هغوی اړخ ته شوي نو ځکه زه اړخ ته شوم. نو عبدالله ابن عمر صاحب ډوډۍ مړی ننوتو، دی وایي چې ما حضرت بلال نه تپوس وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه چې ننوتی و نموز یې کړی دی؟ بیا ما ته وایي چې آو. وی دا تپوس مې ترې ونه کړو چې څو رکاته یې وکړل، خو ده 2 رکاته بیا کړي دي. ما ته یې ما ورته کوم ځای کې کړی دی؟ وی بین العمودین، او وی چې د 2 ستنو ترمنځ کوم چې باب کعبې نه سړی دننه شي مخامخ لاړ شي دې ځای کې مونځ کړی دی. عبدالله ابن عمر صاحب ړومبی هلته دننه شو، هغه ځای کې مونځ وکړو چې کوم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر رووتو مبارک، چابي په لاس کې د خانه کعبې چې رووتو وی کتل په مطاف کې خلک ولاړ دي. د مسلمانانو د لښکر نه علاوه کافر او مشرکین په مطاف کې را جمع دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې د خانه کعبې په درشل باندې ولاړ دی او بیا یې خطبه ورکه د الله جل شانو حمد و ثنا او چې الله پاک خپله وعده پوره که او د خپل بنده مدد یې وکړو او یوازې دا ځای فتح وکړو، کافرو ته شکست ورکړو. او بیا یو څو نصیحتونه وفرمایل او د هغې نه پسې دا وفرمایل چې ای خلکو ستاسو زما باره کې څه رایې دی چې زه به تاسو سره اوس څه کوم. دا خطاب یې هغه خلکو ته چې ټول عمر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګ کړی، جسمانی لحاظ سره په عزت باندې حملې کړې وې، په صحابو باندې هر قسم اذیتونه او تکلیفونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسول. هغوی په زړونو کې مختلف خدشات راتلل، موږ به وجني قتلوي به مو صبر راسره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې خلکو ووی چې ته زمونږ شریف رورې او د شریف رور زوی شریف وراره، مونږ تا نه ښه توقع کوو چې ته مونږ سره ښه معامله او ښه سلوک کوې، د رحم معامله به راسره کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې د درشل نه ورته وفرمایل چې زه تاسو ته هغه خبره کوم چې کوم یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته کړي وه، سره د دې چې په کوی کې غورځولی و، هر قسم زیاتې ورسره کړی او بیا ورته وفرمایل چې لا تسریب علیکم اليوم، نن ورځې په تاسو باندې هیڅ قسم ملامت نشته، فانتم الطلقاء، تاسو ټول آزاد یې، ما آزاد کړي، زه تاسو ته هیڅ هم نه ویم، نه مه قتلوم نه مه وجنم او نه مه غلامان جوړوم. نو دا عام د معافی اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو، سوا د یو څو کسانو نه چې د هغوی تذکره به مخکې راځي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا حضرت بلال رضی الله عنه ته وفرمایل چې اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله عنه اذان شروع کړ. حضرت بلال رضی الله عنه عجیبه آواز و. بیا د اذان کلمات ناشنا اثر دی په هغې کې د الله جل شأنه کبریایي او لوی، د الله جل شأنه وحدانیت، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت. نو دغه وخت کې د کافر هم ټول ناستو په مطاف کې عتاب ابن اسید، خالد ابن اسید، حارث ابن هشام، ابو سفیان، دا خلک هم ناستو. ابو سفیان خو د حضرت عباس په دعوت باندې مسلمان شوی و. نو دی ناستو. نو عتاب ابن اسید او خالد ابن اسید دا دواړه رونه دي. دی چې څنګه اذان واورېدو نو دی خپله کې یو بل ته وایي چې دا ښه ده چې زمونږ پلار د دنیا نه تللی دی چې دا اواز یې په غوږو نه دی لګېدلی، خدای پاک د دې نه مخکې پورته کړو. دومره د کافرو د اسلام سره نفرت. بیا خوش قسمت او زمونږ پلار چې دا ورځ ونه لیده، یعنې د دې اواز نه مخکې خدای اوچت کړی. او حارث ابن هشام هم څه ووی. ابو سفیان ووی چې زه خو هېڅ نه ویم، ځکه که زه د خولې نه څه ټکی راوباسم نو د الله جل شأنه هغه زما خبر خپل پیغمبر ته د وحي په ذریعه باندې رسولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سره په خوا کې تېرېدو د دې خبرو نه پس نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې تاسو څه وی؟ دی ورته وی چې موږ خو څه نه دي ویلي، وی تا فلانکي دا وی او تا دا وی او تا دا وی. هغه حیران شو چې زمونږ دا خبرې خو زمونږ نه علاوه بل چاته پته نشته دی او تاسو ته خو مونږ نه دی ویلي، تاسو ته دا خبرې چې اشاره ورسولې نو الله جل شأنه در رسول دي او ته د الله حق او رښتینی پیغمبر او مسلمانان شول. عتاب ابن اسید او حارث ابن هشام. دا حارث ابن هشام د ابو جهل رور او عتاب ابن اسید د مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عتاب ابن اسید رضی الله عنه د مکې مکرمه گورنر او والی مقرر کو او €1 ورته ورځ مقرر کړه، €1 یو درهم. دی وی عتاب ابن اسید رضی الله عنه چې د چا په €1 ورځ باندې مخېټه ډکه نشي نو خدای پاک دی هغه همیشه نهر ساتي، د هغه د کله مخېټه ډکه نشي. مطلب دا دی چې دا دومره لوی دولت ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم راکولو €1 د ورځې چې په هغې باندې زما کفایت کېدو. دې ته وایي قناعت. صحابه داسې خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس به ایمان قبول کو، بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو د هغې هر څه حالت بدلو. نو دی عتاب ابن اسید رسول الله صلی الله علیه وسلم گورنر جوړ کو. او حضرت بلال رضی الله عنه چې اذان کولو نو دغه وخت کې یو څو نوجوانانو داسې ډډې ته لرې ولاړو، هغوی د بانګ پیښې کولې د بلال صاحب. نو چې کله اذان ختم شو نو په هغې کې د یو کس اواز اوچت و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا هلکان څوک دی راولئ، دا بانګ چا وی؟ نو ابو محذوره هغه چا په ګوته کو وی صاحب دی وی. د ده عمر 14 کاله و، دی په هغه ټولو کې لوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما مخکې د بانګ ووایه تا چې څنګه وی؟ نو ابو محذوره اذان شروع کو. ابو محذوره وی ما په زړه کې وی چې ما وجني چې زه یې راوغوستم ځکه چې موقع داسې وه تا د بانګ استهزا وکړه، تمسخر دې وکړو، پیښې دې وکړې. وی زه یې راوغوستم نو ما وی چې ما وجني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې بانګ وایه. نو ما وی چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الله اکبر چې وی نو دی په زور وی، اواز د ده اوچت او شهادتین چې وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دی په ټیټ اواز سره وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا په اوچت اواز ووایه، ځکه یې په ټیټ اواز سره وی چې د الله اکبر اعتقاد د کافر و چې الله لوی دی. دی به وی چې نورم خدایان شته، نور واړه دي او الله لوی دی، خدای منلو خو شرکا یې ورسره ګرځول. او اشهد ان لا اله الا معنه دا ده زه ګواهي ورکوم، شهادت تېروم چې د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته. او د مکې خلکو مشرکینو خو دا ګواهي نه ورکوله، چې دا یې ورکولی خو بیا مسلمانان. او بل اشهد ان محمد رسول الله زه دا شهادت تېروم او ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، دا یې نه منل. نو ده دا په ټیټ اواز باندې ځکه ووی
د یری وی او ویل هم نشل ځکه چې عقیده د هغې خلافه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې په اوچت آواز بیا ووایه. بیا یې پرې وویې. نو شوافی وایي چې په اذان کې ترجیح شته، 2 ځله به دا کلمات وی. او حنابله او احناف وایي چې نه، یو ځل د 2 ځله کافي دي. د هغې په نږدې 4 ځله دي. ابو محذوره وایي چې کله ما د اذان ختم کو نو زما په دې زړه کې یو پړک رڼا پیدا شو او هغه کلماتو سره د اسلام ته راغب شو. دې نه معلومه شوه چې کله په ژبه باندې ستا د الله جل شانه نوم راځي نو په زړه باندې اثر کوي. یاد ساتئ، ته لا اله الا الله په ژبه وې، ته په ژبه باندې وینا بغیر توجه نه هم زمونږ اکابر او اسلاف د اثر نه خالی نه ده، اثر کوي ده. ساس کې چې د غره نه د دربو په پاڼه باندې را پروزي، په کاڼي باندې او کالو سر د اساس کې راځي نو په کاڼي کې لار کوي، سورې کوي. او چې ته الله 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 وې، لا اله الا الله وې، نو دا په زړه باندې اثر کوي. نو د ابو محذوره په زړه کې د 2م ځل ویلو سره اسلام کوز شو، مسلمان شو. بیا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې لاس راښکلو او په سینه یې لاس راښکلو. وایي په سینه او په سر باندې چې زما لاس راښکلو نو زما په زړه کې چې څومره بغض او نفرت او عداوت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه ټول اووت او د هغې په ځای کې محبت پیدا شو. او یو تیله یې ما ته راکړه، په هغې کې دراهمو چې دا واله او دلته بانک ته وایه. عتاب ابن اسید والی مقرر کو د مکې او ابو محذوره رضی الله عنه مؤذن مقرر کو. دی وایي چې کوم ځای باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په سر باندې لاس ایښي نو ده تر ابده پورې چې کله به سر خریلو نو هغه ځای کې به ویښته پرېښول چې په دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لاس راغلی، زه دا نه پرېږدو. دا تبرکات د دې صحابه کرام ټول قایلو. او بل دا چې هغه دراهم او هغه خلطه چې وه هغه به خلاصېدنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته راکړي وه. بیا د اذان د چې کله تر څو پورې وې سن 59 هجري کې، یو کم 80 هجري کې دی وفات شوی دی. ټول عمر یې په مکه مکرمه کې خانه کعبه کې د بانګ ویلی. بیا د هغې نه پس د دا اولاد او بیا د اولاد هغې کې د اذان را روان. باقي به انشاءالله بیا شي. واخر دعوانا الحمد